د بونیر تحصیل مندڼ سیمه په قدرتي حسن او سیاحتي مقاماتو مړه سیمه ده. په دغه سیاحتي مقاماتو کې یو مقام د احمد علي ډیرې سینار چینې هم دي. دغه یخ چونو ته د ګرمۍ په موسم کې روزانه په سوونو سیلانیان راځي او پاټو کولو سره د دغه یخو اوبو نه مزې اخلي. دغه یخې چینې کو یو اړخ ته سیلانیانو ته پرسکونه ماحول ورکوي، نو بل اړخ ته د مقامي خلکو دپاره د اوبو واحد ذریعه هم ده او روزانه ترې په سوونو خلک کورونو ته اوبه چلوي. مقامي خلک وایي چې دا اوبه کالو سر بهیږي چې په ګرمۍ کې یخې او په سړځۍ کې ګرمې وي. مقامي خلک وایي چې د کلي خلکو په خپل مدد دې اوبو ته غسلخانې جوړې کړي، خو لګښت ډیر وي او غسلخانې کمې دي. مقامي خلک د حکومت ټوریزم ډپارټمنټ او پراجیکټونو نه مطالبه کوي چې دې چینو سره د نورې غسلخانې او د ناستې ځایونه جوړ کړي شي. هغوی د حکومت نه دې چینو ته د روډ جوړولو هم مطالبه کوي او وایي چې د روډ سره به خواوشا آبادۍ ته هم پیدا میلاو شي. په دې هکله مقامي خلک او سیلانیان څه داسې وایي. زه د احمد علي ډیرې سره تعلق ساتم. ناصر اقبال مې نوم دی او دا عمران بای دی راغلی دی. چینو وزټ یې کړی دی. دا چینې تاسو ته کومې ښکاري دا موږ سره 5 چینې دي، 5 واشرومونه ته جوړ کړي دي، خو د اودسونو ځای ورته نشته. دلته ډېر زیات خلک راځي او ډېر زیات ګڼه وي، په روژه کې هم ګڼه وي، هسې پکې هم رش وي او ډېر ګیدرینګ پکې کېږي دلته کې او اني ټایم پکې پارټي وي. خو بل روډ ورته خراب دی، ځای ورته نشته. نو ټوریزم ډپارټمنټ ته زموږ دا ریکویسټ دی، ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی او کوم CDLD کوم دا چې کوم دی نو هغې ته هم ریکویسټ دی چې دې باندې لږ ایکشن واخلي او دا ځای وزټ وکړي او دا ځای چیک کړي، نو دا یې دپاره څه فنډ راکړي. آصف بھائی تقریبا تاسو دې ځای کې ناست یې، مقامي خلک هم پټو کې کارونه مارونه وکړي، بیا لامبل له دې ځای ته راځي، د بهر نه هم خلک راځي، هسې د کوم ځای نه ورته خلک تقریبا راځي زیاتره؟ تقریبا د ټول پاکستان نه ورته خلک راځي او خاص کر روژه کې دلته کې افطار پارټۍ وي، ځای نه وي، موږ سره د ځای هم کمې دی، دلته کې چمن جوړ شي، ډېر شي ایریا ده ورسره، خو شاړه ده، ټوله شاړه ده او د چا دغه نشته. ډسټرکټ ایډمنسټریشن والا هم دلته نه راځي چې وزټ وکړي، ځای وګوري او موږ ته یې دغه جوړ کړي، ګارډن جوړ کړي او ځای برابر کړي. آصف بھائی دا غسلخانې ورته جوړې شوي دي لامبلو دپاره، دا چا کړي دي او په خپله هم تاسو جوړې کړي دي که نه چا کړي دي؟ دا خو زموږ د کلیوالو په خپل تعاون سره کړي دي. نه مخکې دا د ګټو وي، بیا په 2000 تقریبا 99 کې دا بیا داسې کړي دي، د سیمټو جوړې کړي دي، خښتونه هغه جوړې کړي دي او د واشروم د دسون دا ځای پکې هم لږ خراب دی او چمن ورسره هم نشته، شاړ ځای ورسره ډېر شی دی. زه حیدرخان SST د احمد علي ډیره تاسو ته مخاطب یم او دا کوم ځای چې عمران صاحب دی راغلی د دوی شکریا ادا کوم چې دا د سیل یو ډېر مشهور ځای دی، سینار باندې مشهور دی او دا د ټول بونیر د مختلفو سیمو نه، د کوګا نه، ناوګۍ نه او لرې لرې علاقو نه ته خلک ډېر په شوق سره راځي، چونکې د اوبو په ګرمۍ کې ډېرې یخي او خلک یې ډېرې زیاتې خوښوي. دغه شان په ژمي کې ګرمي، خو چې څومره د اوبو مقدار دی د هغې مقدار کې دې ته غسلخانې، په هغې ګیټونه او خواوشا مختلف د غسل کوم متعلقه ځایونه چې دي یا نه دي جوړ، وران پروت دی. نو کم خلک چې صاحب استعداد دي یا ټوریزم سره تعلق ساتي، موږ وایو چې دې ته لږه توجه وکړي او دا کم قیمتي ځای چې دی دې له نوره ښکلا ورکړي. خیدرخان بھائی د اوبو ستاسو مطلب دا دی چې د اوبه سیوا دی، غسلخانې پرې کمې دي؟ غسلخانې پرې کمې دي او ګیټونه د دې مخکې یو پیره جوړ شوي د لږو، خو هغه هم خراب شو. موږ چې دوباره دې ته ګیټونه جوړ شي، نور د دې لکه دغه وشي، لږ ترقي ورله ورکړی شي، نو دا به ډېره ښه وي. دې کې اوس غسلخانې څو دي او خلک ورته ډېر راځي، لکه مطلب په هغې باندې کمې دي؟ چونکې تاسو خو به راغلي یم یا دې نه مخکې دا د باران سره لږ دې کې ګڼه کمه شوه، کله چې رمضان په ګرمۍ کې نو دې کې په سوونو خلک ناست دي دلته، نو چې دې کې ازه ښه سپیدار وشي، نال شي او دغه شان نور څه چمنونه ورسره او دې کې نور د غسلخانې ټیک کړی شي، نو زه همدا به ډېر د دې علاقې ښکلا یو ذریعه وګرځي. ځای ورسره شته د دغې جوړولو دپاره؟ یاره دې سره دا خواوشا چې کوم ځای دی، زه هم دا کوم کسان چې دي انشاءالله هېڅوک په د دې نه دغه ونه کړي انکار. او خیدر بھائی دې ته چې راځې نو په دې خوړ به راځې، دې ته د روډ څه بندوبست کیدی شي؟ دا خوړ مطلب صحیح کېږي؟ روډ خو دا کوم دا مین خوړګی چې ده نو دا د دې بره درو کاریزو علاقې روډ هم دی او که دې ته داسې لږ چېرته 2-3 غنټې خوړ پې بهیږي، خو داسې دغه خوړ پې نه وي، مستقل دغه نه وي، روډ کېدی شي ورته بلکل اړي. او دا د خانانو ډیری نه تقریبا 3-4 کیلومتره فاصله کې دی او دا خاص د احمد علي ډیری کلي سره جوړ دی. زما نوم بخبیلن دی او د احمد علي ډیری سره تعلق ساتم او دا چینی چې کوم دی دا ډېر یو لوی تاریخ لري
او دې ته چې کوم دی د بار نه ډېر زیات خلک راځي لکه د سیل لپاره یو خو یخ هم دی او خلک یې خوښوي نو ډېر ښه ځای دی او د ګرمۍ په موسم کې دې ته ډېر زیات خلک راځي او دا تېر شوی چې کوم وړوکی اختر و نو دې ته ډېر زیات خلک راغلي د چکر دپاره ځکه چې بار پابندي وه د کرونا وایرس په وجه باندې نو دلته ډېر زیات خلک راغلي مونږ دا حکومت ته دغه کوو چې دې کې مونږ سره لږ تعاون وکړو نو انشاءالله دې نه به ډېر سپیشل ځای جوړ شي او دې ته به بیا ډېر خلک راځي مطلب چې د غسلخانې ورته سیوا شي که نه نور څه دغه ورته بس دې ته غسلخانې هم سیوا شي دوه درې او دې سره چې کوم دا ځای دی که نه دا ګراونډ دی چې دا ورته غټ شي لوګړې نو دې کې به خلک هم بیا میلمانه راځي بل ورځ دې ته یو ګروپ راغی د دغه دپاره ځان سره لوښي سره راوړي چې هغوی رالې دلته کې د هغوی نه مخکې کسان راغلي وو نو هغوی پکې پخلی مخلی کو چې هغه دې ځای نه واپس لاړه ځکه چې د ځای کمې و که نه نو حکومت ته موږ سره په دې کې تعاون وکړي هغوی به ډېر زیاته مهرباني د دې نه خو مقامي خلکو ته مطلب د انکم یا د کاروبار ذریعه هم د هغوی کیدی شي که نه خلک راځي دلته مختلف قسم سوداګانې کي دوکانونه به ورته هم کولی شي بلکل دا ډېر لوی فیسیلیټیز به بیا که نه چې په دې کې لږ تعاون شي زما حفیظ الله نوم دی او موږ دلته کې راغلي دي سینار ته ډېر زبردست ځای دی د چکر ځای دی ډېر خوندور ځای دی موږ د دیوانه باندې راغلي دلته کې د ملګرو سره او ډېر بهترین او د خوند او د چکر ځای دی امید لرم چې ستاسو هم خوښ شي د چکر راولګئ